نو بل دا چې د آیات کې دوی دپاره تخفیف ذکر کوي، خو تخفیف یې اخروي دی. چې کسه د کومه عقیده تاسو دی چې یاره د الهات چې دغه درې دي، نو د هېڅ کلام صحیح نه دی، د خبره تاسو دروغ دی. او په خپله باندې مخکې عیسی علیه السلام دا خبره تاسو ته وکړه چې یا بني اسرائیل اعبدوا الله ربي و ربکم، ای بني اسرائیل تاسو د الله تعالی عبادت وکړو، د ما رب دی او د تاسو رب دی. لہذا عیسی علیه السلام خپل عجز مخکې کوي او دیو چې دی دیو نه اله جوړوي، نو دغه دعوا د دیو له صحیح نه دی. لقد کفر الذین قالوا، یقینا کفر کړی دی او خلکو چې هغه ویلو چې یقینا الله تعالی دریم د درو نه دی. وما من اله الا اله واحد، نشته د اله مگر دا اله یک یو دی. وان لم ينتهوا عما یقولون، تخفیف اخروي، که چېرې منې نشو دا خلک د هغه څه نه چې کوم دوی یې، نو لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، نو خامخا به ورسېږي او خلکو ته چې هغو کفر کړی د دوی نه عذاب علیم، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی الله، مشرکین خپل کوم بیکاره عقیدې وي، نو هغه بیکاره عقیدو د وجې نه سخت په ویرې سره دوی ته د توبې ترغیب ورته ورکوي. چې کسه تاسو د کومه عقیده د ډېره بیکاره عقیده دی، درې الهه سره عقیدې هم نشي، او که چېرې د الهه ځمکې کې الله تعالی نه علاوه بل څوک وی، نو خامخا به ځمکې کې بیا بګړاو به راتلل، قانون به خرابېدل، او همدارنګې د کوم رسم او رواج چلیږي د دنیا له کوم روان دی که نه طریقه نه، دا بیا خامخا به خرابېدله. افلا یتوبون الی الله، آیا دوی توبه نه کوي الله تعالی ته، ویستغفرونه او بخښنه نه غواړي د الله تعالی نه، والله غفور رحیم، او د الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسیح ابن مریم، نه دی دغه مسیح ابن مریم الا رسول، مگر دا خو یو پیغمبر دی، قد خلت من قبله الرسل، مخکې د دینه ډېر پیغمبران تیر شوي دي. و امه صدیقه، او مور د دیوه ده ولی او بزرګه وه. کان یاکلان الطعام، دا دواړو خوراک او څښاک هم کول. کسه کوم سړی چې خوراک او څښاک کوي، نو دغه سړی بیا محتاج وي. انظر کیف نبین لهم الآیات، وکڅه موږ څرنګې دوی ته بیانوم آیاتونه. ثم انظر او بیا د وکڅه زه انه یؤفکون، کوم طرف ته دوی وړولی شو، مطلب کوم طرف ته نور دوی دلیلو پسې ګرځي. قل اتعبدون من دون الله، ویا ای پیغمبره آیا تاسو عبادت کو من دون الله سوای د الله تعالی نه، چې ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، چې نه دي دا ملکان تاسو دپاره نفع او د نقصان. دې ځای کې خطاب نصاراو ته دی. من دون الله نه مراد مریم او عیسی علیه السلام دي، او دا آیات هم مخکې د بلغ ما انزل الیک د لاندې داخل دي. او دې ځای کې شیعه یوه خبره دا کوي چې یاره دې آیات کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلافت اعلان دی. هغوی دې باندې دلیل یو ذکر کوي، یو د غدیر خم کوم روایت دی هغه ذکر کوي چې من کنت مولاه فعلی مولاه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه د چا مولا یم، نو دا علی د هغو مولا دی. وی دې نه معلومیږي چې علی رضی الله عنه چې دا خلیفه دی او خلیفه اول دی. او دا جواب دی چې دا حدیث څو وجوه سره چې دغه صحیح نه دی. یو دا دې ځای کې روح المانی اوږد لمبه چوړه بحث کړی، صفحه نمبر 194 تر 198 پورې 6 نمبر جلد کې روح المانی ذکر کوي دا حدیث دې سره صحت درجې ته رسېدلی هم نه دی، موضوعي دی، او همدارنګې کوم د دې راویان دي هغو کې هم ګډوډ دي، صحیح نه دي. اوږد لمبه چوړه بحث کړی، خو معلومیږي دې نه چې دغه روایت سره روح المانی چې دا بالکل صحیح نه دی. دویم دا دې ځای کې دوی څه معنا کوي که د مولا کومه معنا دی، دې ځای کې په معنی د اقوا سره نه رسي، دې ځای کې په معنی د مدد سره رسي. او عربي کې دا چې لفظ سره د کوم مولا لفظ دی دا د دې په معنی سره استعمال شوی نه دی، بلکې په معنی د مددګار او دوست په معنی سره د استعمال شوی دی. وهو السمیع العلیم، او دا الله تعالی اوریدونکی او پوه دی. قل یا اهل الکتاب، ای اهل کتابو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تاسو حد نه تجاوز مه کوئ په دین کې سوای د حق نه. ولا تتبعوا اهواء قوم، او تاسو تابعداري مه کوئ خواهشاتو د چې قومله چې قد ضلوا چې هغه ګمراه دي من قبل مخکې د دې نه، وضلوا کثیرا، او دوی ډېر ګمراه کړي دي، وضلوا او دا خطا دي د برابرې لارې نه. لعن الذین کفروا من بني اسرائیل،
لعنت کړی شوی په هغو خلکو باندې چې هغو کفر کړی او د بني اسرائیل نه په ژوی داود علیه صلات وسلام او عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون د دې د وجې نه چې دوی نافرماني کول او حد نه تېرېدلو کانوا لا یتناهون عن منکر چې دوی به داسې وو چې دوی به نه مني کول یو بل بدو کارونه فعلوه او په خپلې به م کولو لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم او کسبت ډېر د دوی نه یتولون الذین چې دوی ملګرتیا کوي د هغو خلکو سره چې هغوی کفر کړی دی مخکې هم ذکر کړي وو چې کسې دا ده چې خلک دي چې دوی که چې د کفر طرف ته معمولي غوندې لیار وکړي نو کافرو خلکو ته بیا منډې وروي هغو سره دوستنې کوي او هېڅ یاره موږ ته دوی نه ویروي او تکلیف رسېږي لبئس ما قدمت لهم انفسهم او ډېر بد دي هغه څه کوم مخکې کړی د خپل ځانونو لپاره ان سخط الله علیهم چې غضب کړی دی الله تعالی په دوی باندې او فی العذاب هم خالدون او دوی په عذاب کې همیشه دپاره یي لو کانوا یؤمنون بالله والنبي که چیرې دوی ایمان اړوي په الله تعالی هغه پیغمبر باندې هغه څه نه ذکر شوي دي طرف ته مطلب قرآن کریم متخذوه اولیاء او دوی نوی نسي دغه کافر په ملګرتیا سره ولکن کثیرا منهم فاسقون لیکن ډېر دوی نه فاسقان دي لتجدن اشد الناس عداوة او ته به کسې زیات سخت په دشمني کې دپاره د هغو خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی یهودیان نه والذین اشرکو هغه خلک چې هغه مشرکان دي او ته به کسې اقربهم مودة چې هغه ډېر زیات نږدې په دوستانۍ کې د هغو خلکو نه چې هغوی ایمان راوړی دی قالو یې چې ان النصارى یقیناً نصاریان ذلک بان منهم قسیسین د دې وجې نه چې یقیناً په دوی کې بعضې خلک هغه علما دي او رهبان او ویریدونکي د الله تعالی نه وانهم